یوه ضروري او اهمه مسله، آیا د ماښام د اذان او د جومات په مابینځ کې څومره قدر فاصله پرېښول پکار دي؟ نور منځونه خو دا رقم ته وي چې د هغو په مابینځ کې 15 منټه فاصله وي. د ماښام په وخت کې خو تر اذان وروسته فورا جومات ته ریږي. آیا دلته 15 منټه ګنجایش شته او که یا په ځینو مساجدو کې 3-4-5 منټه وخت ورکړي چې دا خلک راپوره سي؟ دې دپاره په شریعت مقدسه کې څه حکم دی؟ د ماښام تر اذان وروسته فورا جومات کول پکار دي او که په مابینځ کې 15 منټه ګنجایش شته چې انتظار وکړي تر څو خلک و مسجد ته راورسیږي؟ لکه په روژه کې چې کله د ماښام اذان وسي بیا د روژه مات لپاره 15 منټه وخت ورکړي، نو بیا د ماښام په جومات کې خلک زیات وي. آیا په شریعت مقدسه کې د ماښام تر اذان وروسته یو 15 منټه انتظار کول سته او که یا؟ د دې مسلې جواب دا دی چې په شریعت مقدسه کې د ماښام تر اذان وروسته صرف دومره قدر درېدل پکار دي چې په هغه کې د اذان وروسته دغه دعا وویل سي یا 3 مختصر آیاتونه وویل سي او فاته سو دا خبره چې له خلکو سره رکات تیر سي او یا تکبیر الله ځینې تیریږي خلک جومات ته نشي را رسېدلی. د هغو خلکو دپاره پکار ده چې تر اذان مخکې و جومات ته ځان راورسوي، ځکه زموږ ستاسو په معاشره کې ډېر کسان دا رقم ته دي چې پخوا د سهار لمونځ پر 15 بجې و هم دی جومات ته نسوی راپورته کېدلی، لیکن نن جومات پر 20 بالا 6 بجې باندې دی، تقریبا 1.5 غنټه جومات ځنډېدلی دی. هغه کسان اوس هم جومات ته نه راځي. نو کم کس چې جومات ته راځي نه د جومات پابنده نه وي هغه په عامو وختو کې هم نه راځي، هغه د ماښام د وخت دپاره د بانه نه جوړوي. نو په شریعت مقدسه کې د ماښام تر اذان وروسته فورا جومات درول مستحبه طریقه ده.